د ملکن تانې بایزي سیمه کې د تحریک انصاف د انتظام لاندې ورکرز کنوین شوی چې پکې د مقامي ام پی ای او ام ان ای نه د خلاصي غوښتنه شوې ده. تفصیل ګورو د عمران زریاب په دې رپورټ کې. ملکن ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی د منتخب نمایندګانو په ضد د پارټۍ خپل کارکنان او غړي راپورته شوي دي او د پارټۍ چیرمن عمران خان نه یې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو ټاکنو کې دي موجوده ام پی ای او ام ان ای له ټکټ ورنکړي شي، ګنې دوی به په اوټ استعمالولو کې آزاد وي. هم په دې لړ کې د تحریک انصاف د انتظام لاندې په تاڼه کلي کې ورکر کنونشن وشو چې پکې په ګڼ شمېر کې د پارټۍ کارکنانو ګډون وکړو. ورکر کنونشن ته زنانه ام پی ای نگینا خان، ضلعي کونسلرانو کفایت الله، اصغر ایوب، ډاکټر فضل محمد، سکندر حارث خان او یو شمېر مشرانو ویناګانې وکړې. ویناوال وویل چې موجوده ام پی ای او ام ان ای ملکن ضلع کې پارټۍ ته لوی زیان رسولی دی او د علاقې ولس په تحریک انصاف لوی باور کړی و، خو د بدمرغه منتخب قیادت نه صرف د سیمې ولس بلکې د پارټۍ کارکنان هم مایوسه کړي دي، ځکه خو نن کارکنان راتلونکو ټاکنو لپاره نوې قیادت غواړي. عمران خان خلک زیاره عمران خان ته خو د سیلاب غونته خلک را روان دي، ولې مطلب دا دی د پارټونو خلک دستبردار کیږي، خو دا د دوی دلته زمونږ د کارکون سره رویه ټیک نه ده، په دې وجه مطلب د دوی د وجې ځي. ام پی علاقې د پرهیز نه کړو، علاقې د پر دینه په تعلیم کې صدقه وکړو، د موږ ته علاقې سیاست او خېدي په څنګه په علاقې کې د موږ ته د مرکز او د صوبې خبرې نه کوي، د په علاقې کې نه په سکول کې څه کار وکړو، نه په هسپتال کې څه کار وکړو، نه یو غټ پروجیکټ د علاقې ته راوړو. د زموږ نمائندګان د پکار د چې د موږ له سو کې ځای کې علاقې لپاره سو کې دی بیا دلته کې راځي او د دې څخه به ووټ غواړي، په کومه خوله به غواړي، په کومو سترګو به راځي دلته کې د خلکو ته به څه وایي چې مونږ تاسو له څه کړي دي، هغه شته سکیمونه مونږ نه وړي دي، دا به ورته وایي که زه به ورته وایي. مونږ ځکه دا غواړو چې د دې عوامي چې عوام دپاره د دې وخت ضرورت دی او د دې خلکو ضرورت دی چې د دې څه څنګه تاڼې نه څوک ودرېږي او د تاڼې لپاره کار وکړي. ویناوالو د مرکزي قیادت نه غوښتنه وکړل چې راتلونکو ټاکنو کې دي ضلعي کونسلر کفایت الله ته د دې حلقې ټکټ ورکړي شي چې پارټي د نور زیان نه بچ پاتې شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه، مالکن.